صحابي چې د خپل واده په تیاری کې مشغول دی او आवाज کېږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان جنگ کې جنگیږي ځان ورسوي د خپل واده پریدي او زی او کله چې شهید کېږي نو نبی علیه الصلاة والسلام په غیږ کې الله اکبر د شهادت او د زنکدن سلګی وي نن سره زه د هغه واقعه شیر کوم حضرت جلیبیب رضی الله تعالی عنہ نمونه کې اختلاف ته څوک وایي ساده حضرت جلیبیب رضی الله تعالی عنہ داسې صحابي و چې د قد نه ډېر چیتو او رنګ هم تورو او په دې مخ باندې دانې هم وي او لکه چا به ورسره داسې ناسته نه کوله دی راغلی یو ورځ نبي علیه صلات وسلام ته عرض کې د الله رسوله داسې خبره وکړه چې د واده اظهار یې پکې وکړو نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي واده ته دې زړه شوی دی نو دی ورته وایي د الله رسوله بلکل واده ته مې زړه شوی دی نو نبي علیه صلات وسلام د ده نه مخکې یو کس راغلی او ډېر مالداره کس و هغه راغلی و نبي علیه صلات وسلام ته عرض کې د الله رسوله وایي زما لور ده او وایي پیغله شوې ده او وایي چې زه به د نبي علیه صلات وسلام په خوښه باندې واده کوم د الله رسوله تاسو ول رشته وګورئ نو نبي علیه صلات وسلام جلیبیب ته وایي لاړ شه او پلانې یو صحابي د هغه کور ته ودرېږه چونکه خو ډېر مالدار و او ورته ووایه چې زه نبي علیه صلات وسلام رالیږلی یم دې زړه کې وایي الله اکبر چې ما سره څوک روټۍ نه خوري خوښول نه غواړي څوک را سره په لار باندې نه ځي او نبي علیه السلام ما دغې مالدار کس لیږي ابه ما سره څه رشته وکړي خو بهر کې د نبي علیه صلات وسلام وینا وه دی چې کله لاړی ټک 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 اواز یې ورې وټکو څوک یې پلانې مجي ور کولاو کې چې کله ور کولاو چې ویې کتل جي وایي زه نبي علیه السلام رالیږلی یم او ستا د لور رشتې له چې تو کله داسې وکتل وایي ستا سره خو زما لور په زړه کې وایي ستا سره خو زما لور چېرته زندګي تېرولی شي خپلې ښځې ته یې وي دا وینه دا څوک راغلی دی ښځې یم وایي چې ده سره خو زموږ لور زندګي نشي تېرولی مونږ خو خپله لورو داسې راغټه کړې ده چې د ګل ګزار هم پې چا نه دی کړی ګرمۍ یخنۍ لم نه ده ورکړې غم درد لم ورکړی نه ده د مینې محبت ټوله زندګي مو څه تېره کړې هغه تا سره څنګه زندګي تېرولی شي خو داسې وکړه چې نبي علیه السلام ته ووایه چې مونږ پې صلاح کوو ښه بیا تا ته وایو اوس ګوره د ښځو ایمان مضبوط و ښه دننه نه یې لور اواز کوي ای بابا جانه ده ته مه ګوره چې دا څوک دی هغه ته وګوره چې چا رالیږلی دی هغه چې چا رالیږلی نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې هر څنګه کس دی بس زما قبول دی زه ورسره نکاح کوم بس دی په منډه منډه ورلی دا پلار او جلیبیب ته وایي ګوره چې نبي علیه السلام ته دا خبره ونه کړي او ورته ووایه چې بس بلکل صحیح ده زمونږ خوښه ده چې کله رالی جلیبیب رضی الله تعالی عنہ نبي علیه صلات وسلام ته عرض کې د الله رسول وایي هغوی خو ښه وکړه نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل صحیح ده لاړ شه او د واده انتظام دې کوه دی ورته وایي د الله رسول څنګه د واده انتظام ما سره خو څه نشته نبي علیه السلام ورته فرمایي واده کې اوس سره شته نه لاړ شه وایي پلاني صحابي د عبدالرحمن پسې لاړ شه عثمان پسې لاړ شه یو څو صحابو پسې ولېږو هغې ولې څه پیسې میسې ورکړې رالی نبي علیه السلام ورته وفرمیل لاړ شه او د واده انتظام ځان نه کوه یعنې د واده چې کوم څیزونه دي نن سبا د ور کې قسم کالی شو فرنیچر شو کپړې شوې دا ځان له برابر کا دی چې کله لاړی نو نیمې پیسې په لمن پسې وتړلې لمن پسې او نیمې پیسې راواغېستې سودا پې اخلي دی چې کله سودا اخلي نو آواز وشو ای خلکو نبي علیه صلات وسلام میدان جنگ کې دې ځان ورسوئ د اعلان واورېدو بیا داسې مشغول شو په خپله اخیستو کې د واده بیا اعلان وشو ای خلکو وایي نبي علیه صلات وسلام میدان جنگ کې دې ځان ورسوئ دې زړه کې وایي چې زما نبي دي د تورو په شړنګ کې ګرځي او زه دلته د واده په انتظامونو کې ما دا چېرته کیدی شي بس ټولې پیسې یو ځای کړې لمن هغه پیسې هم پرانیستې ټولې یو ځای کړې او لاړی یو زبردست اسې واخیستو توره او ډالې واخیستل او یوه کپړه باندې دا مخ داسې وتړو او لاړی میدان جنگ ته او په دې کافرانو کې چې ورننوت که نه نو داسې لارې پکې ایستي لارې چې یو سیټ ته بل سیټ ته به وتو داسې صحابه وایي چې دا څوک راغلی دا څوک دی
د خو نن موږ له ډېر مرسته راکړه، ډېر غټ مدد یې راسو. علي رضی الله تعالی عنه ورته ګوري چې دا څوک راغلی دی. نبي علیه الصلاة والسلام ته خبره ورغلی د الله رسوله رشته ده یا بل څوک راغلی دی، خو ډېر غټ مدد یې موږ سره وکړو. ډېر عجیبه یو قسم لا ډېر خلک یې مرداران کړه مشرکین. نو د الله داسې ښکاره او په ده باندې خو چونکې دانې وي، نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اظنه سعد، زما ګمان دی چې دا خو سعد دی. خو دی دلته څه کوي؟ دی خو ما د واده انتظام نه لیږلی و، د واده تیارۍ ته ما لیږلی و، دی دلته څه کوي؟ نو په دې خبرو کې چې ګوري نو یو کس پې ګزار وکړو، د شانې به یو کس ګزار وکړو، دی چې وو نو بس لاندې را پرېوت. نو نبي علیه الصلاة والسلام وله زر زر ورلی او دی را چوت کو او په دې خپله پتونو په دې غېږه کې کېنو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته څه کوي؟ نبي علیه الصلاة والسلام څادر را واغېستو او د هغه د مخ نه چې کومې خولې دي کومه وینه د هغه صفا کوي په خپله. اوس دا صحابي نه دی، دا جلیبیب. نبی علیه السلام ته عرض کې د الله رسوله وایي حورې به خو به ما نه کرکه نه کوي په جنت کې. الله اکبر. هسې نه چې حورې ما نه منډې وایي. په دغه ټایم کې نبي اسلام ته فرمایي الله اکبر، ډېر د حورو جنت ستا استقبال کې ولاړ دی، ستا منتظر دی، تا ته انتظار کوي. نو په دغه ټایم کې نبي علیه الصلاة والسلام وم خاندله او ویم ژړله. بیا د صحابه وروسته تپوس کې د الله رسوله وایي تاسو په یو ټایم کې وم خاندله او په یو ټایم کې تاسو په ژړا هم شوئ چې دا ولې؟ وایي ومې ژړل په دې چې د جلیبیب په بېبسۍ باندې چې ټول عمر یې ځان له تېر کړو، ټول عمر ځان له په زړه باندې د واده ارمان هغه هم پوره نه شو. او د بېبسۍ باندې زما سترګو نه اوښکې وبهېدې او د الله رسول دا ودې ولې خاندل او مخ ته بل خوا ولې واړو. نبي اسلام فرمایي وایي د حورو قطار را روان دی جلیبیب له او هره حوره په دې کوشش کې د چې زه را مخکې شمه و یوه حوره را پرېوته وایي د ادب د وجې نه او د حیا د وجې نه ورته ما کتل نه، ما چې داسې اخوا مخ کړو. الله اکبر کبیره. دا کمې سلګۍ دي یار چې د نبي علیه السلام په غېږ کې ته سلګۍ وځي. دا کم زندکدن دی چې د نبي علیه الصلاة والسلام په غېږ کې ته اخري ساګانې وځي. یاره دا کم سترګې دي چې د نبي علیه السلام سترګو ته ګوري او سترګې پټې شي. بس ډېر مبارک خلک دی. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابه اصحابی که نجوم پشان د ستورو دي چې د کم صحابي اتباع کې نو کامیابۍ ته برسي. جناب دا زما استا مشران دي، صحابه زما استا مشران دي، زما استا د ایمان معیار او د ایمان ټایټل چې کم دی دا صحابه دي جي. نو چې ما ورته د دوی په زندګۍ باندې روانو که نه نو الله به موږ دنیا او آخرت ښایسته کړي.